सर ये दस्तूर खिदमत ये सबसे निराला है मंशूर खिदमत। दरख्शां सितारे है खिदमत के पैकर, ये अज़्म ओ शुजाअत मोहब्बत के पैकर। د ټول ملک په څیر کله نه چې کورمه کې هم لاکډاون روان دی، له هغې ورځې څخه الخدمت فاونډیشن کارکوونکي د کورونا وایرس له وجې اغېزمن شویو کورنیو سره پرله پسې مرستې کوي. نن یو ځل بیا د الخدمت فاونډیشن ټیم بګن، صدا، سخي احمد شاه او پیرکیم کې شپېتو کورنیو کې خوراکي توکي وویشل. یاده دې وي چې کورمه کې میشت ډېر داسې غریبانان دي چې د یو وخت ډوډۍ خوړلو توان هم نه لري. الخدمت فاونډیشن ټیم هڅې کوي چې دې مشکل وخت کې هر غریب ته ځان ورسوي او دوی سره مرستې وکړي. الخدمت فاونډیشن ټیم د کورمې سکتر عبدالمجید بنګش میډیا سره د خبرو په وخت وویل چې موږ هڅې کوو چې ډېر زر د روژې مبارکې میاشتې کې یو بل فوډ پیکیج هم غریبو کورنیو کې وویشو. دوی زیاته کړه چې الخدمت فاونډیشن ټیم به د علاقې بېوزله غریبانو یتیمانو سره هر ممکن تعاون کوي. یاده دې وي چې الخدمت فاونډیشن چپرې نه واخله تر سادې پورې وخت په وخت د هر کلي جوماتونو کې د جراثیم ختمولو سپری هم کوي او ورسره خلکو ته د کورونا وایرس نه د ځان ساتلو او احتیاطي تدابیرو خپلولو هینډزبیل هم تقسیموي. الخدمت فاونډیشن ټیم صدر الیاس بنګش وویل چې موږ د علاقې مالدارو خلکو سره دکاندارانو ته خواست کوو چې خپل زکاتونه، خیراتونه او صدقې الخدمت فاونډیشن ته ورکړئ چې موږ وکولی شو د مشکل وخت کې کورمه کې میشت غریبو کورنیو سره مرستې وکړو. کیمرامین رحیم منګل سره عمران مقبل، کوروم وایس، ضلع کوروم.